هغه نور خو کارونو کې زما په خیال ډیر سیوای نو دا ډیر باریکي مسلې دي محترم یو ځکه ما بیان کوم ما په دا خبره وکړه خلکو زما سره به شر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآنی مسله ده کله چې یو ځای کې په ګناه باندې خلک راغون شي ګناهګار کیږي او خلک وته راغون شي او دغه مجلس لا خلک نور ولهم خایس ورکی ګڼه ګونه پیدا کی په دې مجلس کې او په دې کې بیا خوشاله اظهار کی چغې وړي وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان ته تل خزه طلاق قرآنی مسله ده نو داسې ځایونو خپل ځان ساتل پکار دي ځکه دا ډېری باریکې مسلې وي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سحر یو بنده بدکور مسلمان اوزی ماخام چی رازی ایمان بے للوی خالی ورا روان یا یو سڑے دے ماخام کور تا کلی تبر روانی دا ایمان دولت بور سروی وچی سحر کلا دا کلی نا دا کور نوزی ایمان دولت بے للوی ددی دو جنا منگا طولو مسلمانانو لدا ضروری خبره ده په دې باندې سوچ او فکر خبره ده چې همیشه هغه ځایونو کې شرکت پکار دی چې کوم ځایونه د الله او د رسول په مخالفت کې نه وي الله او د رسول مخالفت کې نه دا خو مونږ وایو چې مونږ زمونږ څوک څه خبر دي بلکې الله جل جلاله فرمایي قران کریم کې الله وایي کتاسو یوازی روانی نو دویم ورسر زیم اللہ وی کتاسو دو کسانی نو درم زیما کتاسو سلوری نو پنزم زیما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ وی ہر زی کی زستاسو سرائم تاسو چه ہر زی کی اللہ پاک ہر زی کی بند سر دے بہرحال محترم و مسلمانانو وقت دا ډیر قیمتي شی دی اصل کی مونږ د کال مبارکیانې ورکو 2023 ته 22 ته شي 2023 مبارک شه خو آیا ما او تا په دې باندې سوچ او فکر کړی چې دا 2022 چې ختم شو په دې کې زمان نقصان سو شو ګټه سو شو دا خو لاړ کړه خو واپس اوس نه راځي مونږ مبارکیانې ورکړې مبارکیانې واغستې خو په دې 2022 کې ما د الله نافرمانه رسول کړی دی الله د رضا کارونه ما سونه کړی زکه حسن بصری رحمه الله فرمای چې ستا ژوند خو کټ شو هغه یو کال شو کټ شو په دې باندې د خوشحالي اظهار څنګه کېږي ها یو صورت کې د خوشحالي اظهار کیږي حسن بصری رحمت الله علیه او د خوشحالي اظهار او د خوشحالي لایق هغه سره دی چې هغه د کال او د عمر تیر کو خدای الله مخالفت وکړو د رسول مخالفت وکړو ګناه کارونه ونه کړل ټول نیکی وکړي بس دغه سړي د پاره د کال د مبارک د عمر د مبارک زکه امام شافعی رحمت الله علیه فرمای و د ټول نه خوش قسمت انسان بهترین انسان کم دی امام شافعی رحمت الله علیه وی بهترین انسان هغه دی چې هغه عمر وګد وی او عمل نیک وي عمر وګد وی خو عمل ورسره سي نیک وي دا خوش قسمت انسان دی او بدبخت انسان هغه دی چې عمر وګد وی او عمل نیک نه ټول بد عملونه الله او رسول مخالفت کې عملونه ودا بد قسمت انسان دی بدبخت انسان دی محترمو که زمون د عمر یو کال تیر شو که 2 کال تیر شو ما تعالی په دې باندې مبارکي
ورکول اغستل ندی پکار چې مبارک شکال ختم شو ما تعالی پدی جڑا پکار دی چې پدی کی زما نوم په کم لست کې زما نیکی سونه دی زما بدی سونه دی افتلاړه پافته کې ما منظور سونه قضا کړی دی ما منظور سونه قضا کړی بیا پدی کې سلور افتی میاش لاړه پدی میاش کې ما منظور سونه قضا کړی کبل فرض او تقدیر ز په ورځ کې یو منځ هم قضا کوم د میاشتې 10 منځونه شو د میاشتې 10 منځونه شو او د کال 365 منځونه به قضا کړل یو کالو 300 دا حاله چې زما واستانه په ورځ کې یو مثبت شي او دا چې به د اوړو د جمی دا ورته راوځي ځکه جمع کې مسوتن یخي او سحر یخي اوړي کې سحر خوب وي نو دا زمون طبيعي وشو کنه دا موږ ویل چې مبارک شه مبارکي ده دا زمون د غټ نقصان شو موږ له پکار دي چې موږ په دې باندې سو وځو الله دربار کې موږ خو بهر دنیا ته ګورو چې خلق سوې موږ ټیکلا عیسایان او يهوديان وې مبارک شه موږ مبارک شه اغوی دا د خوشاله ورځ د مو او بس دا د خوشاله ورځ ده دنا زما اوستا عمر او وقت ډیر قیمتي وقت دی محترم امام ابو داود رحمت الله علیه د وقت مبارک وی و ابن آدم انت ایام كلما ذهب يوم ذهب بعضك و ابن آدم واستاد عمر خو ډیر قیمتي عمر دی استاد وقت ډیر قیمتي وقت دی کستانه یو ورځ هم بے فائدې لاړه نو استاد ژوند یو پوره لاړه دا فائدہ بیا سره نشي پوره کولای بس لاړه استاد ژوند یو نړۍ ولاړه یو پوره ولاړه استاد ژوند یو ورځ ختم شو کبدی کی ما او تا سنیکی کړي وی بس هم لاړه او کبدی کړي هم لاړه کما او تا زړه کې د چا سره دن نیکی او رهنمای سوچ کړي هم د غرض لاړه او کده بدی سوچ کړي هم د غرض لاړه امام ابو داود رحمت الله علیه انت ایام تهو سورج شیر او حسن بصری رحمت الله علیه فرمای و ادرکت اقواما کان وما سقومون ولیدل ډېر قومونو سره زما ملاقات وشو ډېر خلکو سره زما ناس ته پاسته وشو و هغه کې هر یو سړی به دا وختونه چې زما عمر دې سیوایي الشح على عمره هر سړی به دا حرص کو بخل به کو چې زما عمر سیوایي و ما به اندازه واغسته دا د کردار نه چې د دې کردار سره د عمر ولې غواړي و ما چې وکتل هغه عمر سره دې لپاره وختل چې پیسې ډېر کړي اغا لکلی وی علا دراهمه و دنانیره وی پا دی قومونو که ما داسی قوم ونلیدو داسی فرق میں ونلیدو چا اغوی خدا زما عمر دیر کے جزتا تا سجدی دیر ولکم سکتا تا سجدی لائقی و داسی حریص سڑے ما ونلیدو داسی حرسناک سڑے ما ونلیدو او حلال کې دا عمر خو الله را کړې هم دې لپاره دا وخت الله را کړې هم دې لپاره زکا الله جل جلاله فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے زما انسانانو پیرانو استاسو د ژوند مقصد او غرض الله او ماده پیدا کړې زما بندگی وکوي زما بندگی وکوي او بیا داود طائی رحمت الله علیه او هغه چې کله په ډوړې خوړه ډوړې غټ امام تیر شوی دی وته به دا ډوړې داسې چوری به کړه موږ ته ماته وي ډوړې به ماته کړه خلکو ته پوښتنه کو چې ته ډوړې ولې ماته و په دې ډوړې اسی چې ډوړې خره په دې ټیم ډیر خرچ کیږي سړیا او په دې کې زړه کار کوي وته څه کار کوي وځه په کې 50 ته قرآن آیتونه تلاوت کوم دا سره ټیم چې زما په دې ډوړې
بغیر د ماته ډوړې نه خرچ کیږي چې ما ډوړې ماته کړی نه زه اسی یو نوړې شو کوم او خرم او چملوم وي په دې زمادونه ټیم ضایع کیږي ما حساب کړ دې 50 آیتونه پکې تلاوت کیږي او ماته مدې د پاره چې زر زر خرم چې ټیم بچت شي او علامه ابن جوزی رحمت الله علیه یو محدث تیر شوی دی هغه د ټیم په باره کې ټیم سونه قیمتي دی هغه په باره کې وایي علامه ابن جوزی رحمت الله علیه هغه ما په دې دوه غتو باندې خپل لاس اشاره کوي د خلاص و په دې دوه غتو باندې و ما شل زره کتابونه لیکلي دي 20000 کتابونه ما لیکلي دي او 1,00,000 خلق زما په دې کتابونو نه توبه تایید شوی دي الله طرف ته ګرځېدلي او بیا مخکې لیکلي او 20,000 خلق ما مسلمانان کړي دي او وته استا د روزمره زندگی سره روزمره زندگی او زما روزمره زندگی دا و چې ما یو ورځ په لار روانو ملکانو ټول په تعالی کول خندلي و ما بر اسمان تو کتلو په جړه باندې شم ما یا الله دا ټایم خرڅېږي چې دونه والا د خاصم ځای کوي زجر خلکو په فائدې کې خو به دا ټایم راواله مکن د خاصم ځای کوي خرڅ کوي او امام ابن جوزی رحمت الله علیه په سپته چې پبجی گیم براوزي د مسلمانانو بچی با په کوسو کې به ماسوتن د دوړ سپوري ناشتي یو په بچا غوي چې ولا دغه بل کوئی چا غري ولا بل کوئی چا دی ولا کدا زمون دا وقت دا مسلمانان علامه ابن جوزی رحمت الله علیه لیدلوي نو شاید پسرو سترګو ورته جوړلې هغه تثبت وا چې د دې امت یو داسې وخت به زمانه برازي چې د دې نوجوانان با په یو ځای او په بل ځای باندې مناسي خپل قیمتي سرمایه ټیم به خرابوي هغه زما په ذهن کې د ټیم قیمت دار او الله دربار کې د ټیم سونه قیمتي دی سورۃ فاتر کی آیت نمبر 35 کې الله پاک فرمایي الله وې وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يسترخون فيها فجهنم کی بداخلت چغی باسی روڑی بوباسی يعوذ الظالم على يديه لا سنبی چیچی اخبل او چغی روڑی بوباسی اللہ تبدواغانی کی فریاد بکی ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے اللہ مندگیز نو باس دوبارہ ٹائم راکا منگل دنیا تا منگا دوبارہ دنیا تا ولینا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل منگ بیا ہیس کر دا عملو نکو کم چستا دا خفگان ذریعہ دا کم چستا دا غضب ذریعہ دا اللہ پاک دورتو ہوئی اولم نعمرکم ولما تسول عمر نو در کڑی سو اولم نعمرکم ولما تاسو عمر نو تر کړو ما يتذكر فيه من تذكر بس باغی کې هغه سړی کامیاب شو چې چا د ټیم قدر وکړ وجاءكم النذير وتاسو لزما پیغمبر نو درغله تاسو ته ویل نو چې ټیم باندې خراب وي ټیم باندې ضایع کوي او بیا علامہ کرخی رحمت الله علیه یو لوی امام تیر شوی دی هغه وی دغه چا تاسو ډیر غټ کتابونه لیکلي ډیر خلک مسلمانان کړي دغه چا تاسو کې چې ستا خو 40 سال عمر دی ټیک ده او په دې عمر کې تا د دونه کارونه څنګه کړی دي او د دومره علم تاسو څنګه زده کو هغه ورته یې به وي داسې صاحب د زما پلار عالم زما پلار سو عالم وي ټیک شو او زما کار داو کان یاکل واقرا علیه هغه په ډوړې خلا ما به سبق زده ما به تاسو نه کوم چې ابو دا څنګه دې دا څه شي دا څه دې ويدخل في البيت واقرا عليه وکور ته باغ راتلو پر روان کې به ما تاسو کول هغه په سفر کې روانو په لار ما په لار ته تاسو نه کول ما په لار بس کول تاسو نه کول نو ټایم دونه قیمتي شی دی محترم او دا قیمتي ټیم الله موږ لرا کړی دی او زمونږ رسم او رواج سره چې کال ختم شي موږ غټ پوسټ په موبایل باندې وخیجو 2023 مبارک هو 2023
مبارک هو امون ته دا پته نه لګي چې زمونږ د 2022 په سکه لاړو دا په سکه لاړو ما تاسو ته وی کنه کدا روز یو مز هم سره نه قضا شو یو مز نه یو د کال 365 روزي دي کنه په دې کال کې 365 منځونه د سړی نه قضا شو دي ازما په خیال مونږه اندازه دي چې یو 2-3 خامخه قضا کوله یا زمونږ یو ګناه وشي په دې روز کې نه د صرف یو ګناه وشي د کال څو ګناهونه شو 365 ګناهونه شو کوم په دې روز کې هر ورځ یو سړی سره د بل مسلمان غیبت یو خبره کو یو خبره نو د 365 غیبتونه موږ زما محترم زموږ د پاره بدا سم مبارک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ونعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس و الله دنیا متون خلق ډیر محترم ورکړي دي او خلق دا دونه بالکل غافل دي پیغمبر علیہ السلام دنیا متون دي الله پاک زما دي امت له ورکړي دي ټول خلق لا خو خلق دا غنه غافل دي او نه خبر دي و الصحه والفراغ یو نعمت الله صحت ورکړي دي صحت ورکړي دي نن ما او تا دی جمعه ته چراغ جو دا د سر برکت نه صحت د برکت نه راغلی لاړ شاغ کس نه تاسو کو چې کم د دې نعمت نه محروم پاتې دي ورته جمعه ته ولې نه ځي تا ته په جړا شي چې نشم ته دا زمان الله غسته دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ونعمتان و دنیامتون الله زما دې امت لور کړی خو دې امت په ځان نه انګار کړی او خلق دا غینه په سخت خساره کې روان دي اولانه نعمت څه شي دي صحت دي چې الله پاک چاله صحت روغ ور کړی وي دې بادشاہ دی دې سره دې بادشاہ دی د دې د وجنه محترم چې نن زما او استاد صحت روغ دی کنه پکار دې چې په دې روغ صحت ما او تاسو سره سو کړی اسنه چې سبت لګي سبا صحت نه وي او ما او تا به ډیر ارمانونه کوو اکثر یو کس دی ناتخوان دی د دې انډیا دی حافظ قرآن هم دی ډېر بهترین سړی دی خپل اواز هم دی ناتونه وایي پیغمبر علیه السلام سره ډېر غټ عشق دی علماو د هغې نه تپوسونه وکړل چې ستا د زړه لوی خواهش څه دی هغه زما د زړه لوی خواهش دا دی چې ما یو پیر د دنیا ورې چې دنیا الله څنګه جوړه کړې ده دا څنګه ده لکه او په دې کې دا غرض څه ته وایي